زه ملګرو ته ویم چې که د مفتي ندیم صاحب دا جرأت او زړورتیا نه وی دی به وختي دې خلکو خوړلی خو چې کله دلیل وای نو د دلیل سره بدماشي وکړي د دلیل سره د نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند غیرت مند جرأت مند تاج و تخت ختم نبوت مفتی محمد ندیم محمودی صاحب شیخ محمد ادریس صاحب شیخ سید الرحمن صاحب دارالعلوم حقانیہ نعرہ تکبیر دا پکې نه په ایمان خلک به دله وخوري چې سترګې دې په چا راوویستې سترګې که نه بیا دې ووو او که نه زما غونته کې سترګې دې ورته ټیټې کړې در باندې بیا سورېږي د دې تمامو نوجوانان احناف نه مې ټیک ته زړه کې تواضع او عاجزي لیکن په خبره باندې په دلیل کې مضبوطه خبره به کې په جرأت سره به کې په نرمې لهجې سره تبلیغیان کولی شي نوجوانان احناف او یا خصوصا مفتی ندیم صاحب هغه چې دا مقام د خپل مقابل سره حاصل کړی دی وجه دا ده چې خبره کوي په دلیل سره یې کوي خو په جرأت سره یې کوي الله دې د ده په دې جرأت کې نور هم اضافه وفرمایي او بل درنه دا درخواست کوم چې په مستقبل کې به انشاءالله تاسو لوی جوړیږئ لیکن لوی نه یئ واړه یئ لوی نه یئ واړه یئ ځان به د خپلو مشرانو نه مشر نه ګڼئ ځان به د خپلو مشرانو نه کشر ګڼئ او نن په دنیا کې رواج دا دی چې د مولا دا دومره زیات مخالفت دا د یو عظیم قائد د وجې نه کېږي چې چون کې د هغه بغض د خلکو په زړونو کې دی او دا بغض بیا په دې کې څرګندوي چې د قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن مخالفت ته راوځي نن مولانا فضل الرحمن د امت مسلمه د عقایدو د عباداتو د اخلاقو د ثقافت او د هغوی د سیاست او د حکمرانۍ د هغه ټولو محافظ دی تر ننه پورې چا د هغه د گفتار یا د کردار یا د هغه د ذاتي زندګۍ یا د هغه د اجتماعي زندګۍ په باره کې تر ننه پورې چا طعن نه دی کړی قدغن یې نه دی لګولی د ټولو علماو نه مې دا درخواست دی چې که ته اسمان ته م ورسېږې که نه بیا به هم دا فضل الرحمن خپل قائد ګڼي د فضل الرحمن او د جمعیت علماء اسلام مثال د دې تمامو جماعتونو دپاره دا د مور غونته کې دی دا د مرکز غونته کې دی چې دا مرکز دی وي انشاء الله العزیز په نره به خبره وکړي خو که دا مرکز یو ځل کمزوری شو او دا مرکزي کردار دا مرکزي انسان یو ځل هم الله دې وله د خضر غونته کې ژوند ورکړي دی لاړ بیا به ته ځان ته وګوري چې دا خلک مونږ څنګه خوري خو خوشحاله په دې ما چې الحمدلله دین دا خدای د شخصیاتو سره نه دی تړلی دین د نظریې نوم دی شخصیات بزی او نظریه به باقی وي د دغه نظریې دپاره به انشاء الله العزیز مونږ کار کوو نوجوانان احناف چې دا څومره ملګري متخصصین دي دوی ته د خپل طرف نه مبارکي ورکوم او دا دعا ورته کوم چې الله جل جلاله دې په هر میدان کې د خپل مخالف په مقابله کې تاسو ته استقامت نصیب کی او خدای پاک دې د اعتماد دا دولت په تاسو کې نور هم زیات کی الله هم کامیابی نصیب کا واخر دعوانا